بسم الله الرحمن الرحیم. باب القسم، باب دې په بیان د قسم کې. ولې چې قسم فتحې د قاب سره نمبر واری ته ویل کېږي او قسم حصے ته ویل کېږي. تاسو ورسېدلئ اصطلاحي تعریف د دوا یا درې یا څلور ښځې د چای د هغې په هغو سره په شپه تېرولو کې او لباس کې، خوراک کې، اسکاک کې، نفقه کې، سکنا کې برابري کولو ته قسم ویلی کېږي. بیا به وایي د چا دوه ښځې دي، درې ښځې دي، څلور ښځې دي، پرمانه دې خو نه ګوري. نو د هغو ترمنځ په لباس، ماکولاتو، مشروباتو کې، طبیعت شپې تېرېدلو کې، نفقه او سکنا کې برابرۍ کولو ته قسم وایي. پوه شولې بې؟ نو تر اوسه بیان د دې شوی و چې هلکه څلور ښځې هم جایز دي، درې او دوه هم جایز دي. نو چې د چا د یوې نه زیاتې ښځې نو هغه دپاره به اوس څه احکام وي د هغې بیان کې راته. اوله مسله دا ده چې د یو سړي دوه ښځې دواړه حرې یا درې یا څلوري، دا دوی کم از کم حد دی. نو په ده واجب ده چې د هغو په منځ کې عدل کوي، قسم کوي. څه مطلب په قسم کې؟ شپې تېرېدلو کې یو شپه که د یوې څه کوي بلې سم یوه شپه، که د یوې څه یوه هفته تېرېږي بلې سم یوه هفته، دغه شان یوې له کمه نفقه ورکوي بلې له به هم ورکوي، یوې له کم سکنا ورکوي هماغه شان به بلې له هم ورکوي. څومره مشروبات ماکولات یوې له راوړي بلې له به هم راوړي. په خبرو پوهېږي که نه؟ دا صرف شپې تېرېدلو مثلا د ټول به پکې نو دا پې واجب ده ښه. او دغه دواړه حرې ښځې که دواړه باکرې وي دغه حکم یې دی، که دواړه سیبې وي دغه حکم یې دی، که یوه باکره وه یوه سیبه وه هم دغه حکم یې دی. اوس ورته وګورئ، وإذا كان لرجل کله چې و د یو سړي دپاره امرأتانې دوه ښځې حرتانې دواړه حرې وي، فعليه په دې سړي وا لازمه ده شرعا ان يعدل چې عدل وکړي بینهما د دې دواړو ښځو ترمنځ فی القسم. قسم کې ما بیخي تعمیمي معنا وکړه، عامه معنا. فی القسم په شپې تېرېدلو کې، په خوراک څښاک کولو کې، فنان نفقه کې، بکرین کانتا که دواړه باکرې وي او که سیبې وي، او احداهما بکرن والاخرى سیبه، ټولو کې دا حکم دی. دلیل نقلی دلیل دی، اصحاب سنن ټولو نقل څلورو نقل کړی دی د حضرت ابو هريره رضی الله عنه مرفوعا لقول علیه الصلاة والسلام من كانت له امرأتان، نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایي د چا چې دوه ښځې وي، ومال الى احداهما دواړو کې یوې ته مایله شو بلې همدا صفرې ښودله، فی القسم په قسم کې یوې څه شپې کولې بلې سره نه کولې، یوې له نه نفقه ورکوله بلې له هغې بلې له نه ورکوله یې کمه ورکوله، یوې له خوراک څښاک ورکولو بل له نه ورکولو، یې ورکولو خو کم یې ورکولو. دغه شان د یوې سکنا هغه ښه وه د بلې ښه نه وه، دا ټول پکې رال. نو دغه شان کس چې دی د هغه دپاره وایي ده جاء یوم القیامت، د قیامت په ورځ به راشي، وشقه مایل، د د یو سیټ به مایل وي، معنی پالج زده به وي، ښه طرف بیکار پرېښي یو سیټ یې. وان عایشه رضی الله تعالی عنها بل دلیل واوره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د مخکې کې وعید اوس د نبی علیہ الصلوۃ مخکې داسې وایه قول د نبی علیہ السلام اوس فعل ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کان یعدل فی القسم، عدل به کولو په قسم کې بین نساء د ښځو ترمنځ، او به څه ویل حتی الوسع به عدلم کولو، ورسره به هم د خپل عجز اظهار کولو. یا الله زما په وس کې دغه عمر روانو، نو کوم چې زما په وس کې نه د باغې ما منیسي هغه زیات محبت دا غیر اختیاري شی دی ښه. داسې نه ده چې دواړو سره د محبت یو شاني، خامخا به د یو سره یو شاني بل سره به بل شاني. دغه شان موږ نور معاشره کې وګورو یو سړي سره یو شان محبت بل سره هغه شان نه، غیر اختیاري. اصل کې محبت کمال په وجه پیدا کېږي، چا کې کمال زیاتي خلکو سره محبت یو سړي سره ښېګړه کې ډېره څومره زیاته چې کېږي هغومره محبت زیاتي. نو که ښځه خاوند ته ګرانه یا خو حسن یې زیات وي، یا هغې کې نور څه کمالات وي، یا هغه د خاوند خیال ډېر ساتي. دغه شان
نو باقایا معاشري خبر هم ده ګوره یو ده وکانه یقول ویل وی اللهم هذا قسمي یا الله دا زما تقسیم فيما املكو په هغه څه کې چې مالکو ازما قدرت کې وا فلا تواخذني ما مني سي فيما باغ څه کې املكو جزاء مالک نیم دغه یعنی زیادت محبت یعنی زیادت المحبت تاسو پیږئ کنه دا خو غیر اختیاري دي ولا فصل فيما روينا کته سو ګوري د دوه روایتو کې دا نشته چې دا د باکرو مسله وا یا د سیبو وا یا د یو باکری یا سیبي وا مطلقاً وا تاسو پیږئ په والقديمه والجديده سواء دغه مسله په دې باب کې الکه زړه خزه دا نو وې د دوه برابر دي څه مطلب یو نوې دی واده وکړو دا غي سره کدي وخت تیر کړ زړې سره به اوس به یو وخت تیرې هغه دې سره د لاسو دې تیر کړې هغه سره هم لاس تیرې دې سره یو ورځ تیر کړې هغه سره به یو ورځ رسې په دې باندې دې کې امام شافعي رحم الله اختلاف دی ښا هغه وی چې نوې کزه وا کبا کېروا نو ورځ به وش په ور سره ځان لتیرې دا به حساب کې نه راولي وش په او که صحیبه و درش په بو ستیری حساب کې وینه راولي رسې په خبره باندې مخکې راځي والقديمه والجديده سواء لاطلاق ما روينا کوم روایت موږ کوغه مطلق وغه کې دا نه راغلي چې نوې خبره ده یې زړې ده مطلقاً ویلي بس برابرې به کوي او موږ ویلي المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دلیل التقید نصا و دلالتا ثم ما دوا ثم چاوازو کو صحیح ویلا درش پیتا 63 نمبر ما دوا ګور یو تا ولأن القسم من حقوق النكاح بل اور يقلي وجه دا تقسیم دا د نکاح د حقوق او احکاماتونه ده نو نکاح نور احکاماتو کې چې جدید او قدیمه څنګه برابرې لکه نفقه او سکنا وغیرہ کې دغه شان پر شپې تیرېدلو کې دام دغه د احکاماتو نه دي کوم برابرې دا شپه تیرول د نکاح د احکاماتو حقوق نه ده او منکوهی دواړه دي حقوق به یو شان وي احکام به یو شان کنه رسېب کجی ولأن القسم دا قسم من حقوق النکاح نه دي ولا تفاوت بينهن في ذلك او د خزو ترمنځ بده کې حقوق کې تفاوت شته تفاوت نشته د خزو ترمنځ په ذلك په حقوق نکاح کې ټول حقونه یو شان دي کزړی کې نیوي د عقلي دلیل شو والاختيار في مقدار الدور الى الزوج برګوريږي دا درېمه مسله صاحب د هدايه بیانې خپل ساړه چې بای یوې سره یو وخت تیرومه د بل سره میوا کنه درې ورځې تیرومه بل سره درې کنه لس ورځې به تیرومه کنه دوه ورځې به تیرومه دې کې اختیار خاوند ته دی ها یوې سره کې یو وخت تیری بل سره به میوا تیری یوې سره کې لس ورځې تیری بل سره هم لس تیری یوې سره کې دوه ورځې تیری بل سره هم دوه تیری دې کې اختیار خاوند ته نشته دی به د شریعت مني نو دوه مسلې دي یو مسله څو ورځې به تیری دا د خاوند حق دی او بل مسله یوې سره چې تیری کړلې بل سره به هماغه عمر تیری دا چا حق دی شریعت پیږي کنه وګورئ ودا والاختيار في مقدار الدور اختیار په مقدار د دور کې به زوج دی وجه سره وای ځکه واجب پاغه باندې صرف تسویه د تسویه برابرې دا نه چې طریقه د تسویه هم دی په واجب وي هغه چې په کومه طریقه تسویه کوي هغه حق دی لأن المستحق ذاك واجب او هو لأن المستحق واجب چې هو التسویه هغه برابرې ده دون طریقه نه ده واجبه والتسویه تو تسویه چې دا فل بیتوته د شپته ردلو کې دبل واوره جما کې نه ده لکه غوره یو وای چې ما سره هغه سره د دوه پیری بیګا جما کړی ما سره هم نن دوه پیری کې دا به چا بل وروکی هغه سره د بیګا جما کړی ما سره هم کې دا شینه دا نه د شریعت حق دی چې دې دیو کې ونه د خزي حق دی بلکې جما خود نشاط شه دی طبيعت کې سره خلګي طبيعت کله سیټ یو وخت کې جما کیږي په دې پیږي کنه نو ګورې څه وایي لا فی المجامعه لان ذک جما چې د لب کول تبتنی دا خو بنای علی النشاطی
دا په نشاط بنایي ښه سړی کله طبیعت برابر دی نو هله به یې لوبه کولی شي او که ښه نوی شی دله راوستلو خو طبیعت دې سټ نه وی به لوبې ته مړه نه کېږي او که طبیعت دې سټ وبې خلک ښځه مزم نه ګوري خو جنسي پیدا کړه کار سټ کوي دیم غر که چې غر شي تکیګانې مو شرمولې وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ها دا بل مسله صاحب د قدرت درېمه مسله بیانې مجموعي تور څلورمه کله سړي په نکاح کې وینځ او حره دواړې وي نو د وینځي حق نعمت د حره په مقابله کې نصف وي نو حره سره که دوه ورځې تېرې دي سره به یو که د دې سره دوه تېرې حره سره څلور حره سره شپږ تېرې دې سره به درې پوهېږئ که نه راځئ ورله وإن كانت إحداهما حرة كچري یو بدی دواړو ښځو کې حره وه والاخرى اما او بله وینځه وه د دې صورت باله جوړېږي چې اول په نکاح کې حرۍ وینځه وي بیا ورسره حرې سره نکاح وکړي لکه دا خو نه ته جایز چې اول حره وي او بیا وینځې سره نکاح وکړي فللحرة الثلثان حرې دپاره به دوه حصې وي من القسم نه او د امې دپاره به ثلث وي بذلك ورد الاثر هم په دې باندې اثر وارد دی يدل عليه انه لا يحل نكاح الأمة مع الحرة ولا بعدها وإنما يحل قبل ده خبل مسألة ده تاسو بيږي کنه هذا والله ولأن حل الأمة عقلي دليل حلال والد وینځي چې تاسو ثبت د مولوی صاحب انقص من حل الحرة دا د حرې د حلال والینا ناقص دی دې کنه راځي پسې نوس دغه نقصان اظهار به حقوق کې کو یوی ته حرې ته ډبل حق د وینځ په مقابله کې ورکو نو فلا بد من اظهار النقصان او ضروری دی چې موږ د نقصان اظهار وکړو په حقوق کې الکه مکاتبه کې به نکاح کې و د حرې سره یا مدبره و یا ام ولده و ادم د وینځ په حکم کړي حرې ته ډبلي قسم د دې په مقابله کې والمکاتبه والمدبره ام الولد بمنزلة الأمة لأن الرق فيهن قائم ذكر رق باغو كم قائم دين قال ذو قدرين ولا فرمي سلورم مسألة ولا حق لهن في القسم حالة السفر برغوري جي خون سفر ما نشير تزي نو ایوی خزی تم حق نشتره چی هغه وی ما بوزه دان سره نو به خون ته اختیار دی کوم بغیر د خزو سفر لجی او کنه یو پکې راولي راځه تر سلاله سفر خو بهتره ده د قرآن دازي دی وکړي چې نوم راوختلو واجب نه ده هغه دی بوزي ځکه خاوند باندې دانه د لازمه چې یو دی بوزي بغیر دا غونه تلی شي نه دام بنه د لازمه که بوزي نو کومه به بوزي چې کومه بود نه بس امام شافعي رحم الله وینه قرابه کوي قرآن او واجب ده چې قرابه کوي لاټري ولا واچي دا واجب ده موږ وی واجب نه ده مستحب ده بل ووري کوم ځان سره په سفر بوتله کلام تل دی وخت وته کړله به چې واپس رااله داسې بني چې هغه نوري وي وس موږ سمي وخت تیرې نه هغه کې نه حسابي از سفر ولا مزيدي गाड़ी کیم کله وته کې یو کله गाड़ी ودرې गाड़ी ته کې ونی لاندې بده غره مره کې وته کې وېدا چې مزه کې بده پټ ځای کې چوته کې کور نه بار ولا حق لهن حق نشتخذ في القسم قسم کې حالت السفر د قسم په حالت د سفر کې حق نشته د خزو فيسافر الزوج بسفر کې بمن شاء منهن څوک يم چې خو خشي بده خزو کې خو اولاد دا ايقرا بينهن چې قران دازي دیو ترمنځ وي کې فيسافر به سفر وکي بمن هغه خزي سره خرجت قراتها اچھا چې قر روزي هغه به سفر کې بوزي امام شافعي رحم الله وي القرات مستحقه قرأ واجب ده لما روي روایت د وجنه دې حدیث د وجنه چې عائشہ رضی الله عنها روایت ده ان النبي عليه السلام چو کله ویم چې سفر کولو خزومنس کې به قران دازي کوله اذا اراد سفرا اقرا بين نسائه لکه ترمنځ به قرا کوله الا ان نقول من وتجاوب کې وایو ملسیان نبی له سلام چې قرا کوله یا من وایو کوي دا مستحب ده دا غو د زلونو د خوشحالتیا ده بار ده سینه چې وایي ګوره وزې پرې خو د مبالغه بوتله نور واجب بینه د خزو حق نه دي چې خام خایدي وږي ان القران چې لتتييب قلوبهن دا غو د زلونو د خوشاله ولود بار ده
فیکون من باب الاستحباب شولا تاسو پیږئ عقلی دلیل وره دا ما بیان کړو خاوند باندې دانه د لازم چي خامخا دي څوک بوزي مزان لدی لاړ شي وهذا لانه لا حق للمرأه د خزي د سر حق شته دی نه عند مسافرت زوج د خاوند د سفر په وخت کې چې ته ماماسه چې ما بدن سره په سفر کې بوزي دا د خزي حق نشته الا یرا تقول الا یرا دي ته نه کتل شي ان له د خاوند پر دا جایز ده الله يستصحب چې الله يستصحب الله يستصحب چې څوک ملګری نه کی چې ملګری نه کی واحده منهن ایوم بدیو کې رضان سره ایوم ملګری نه کی دا حق پدشته کنه نو فکذا عمده غشان له د دا حق مشتری ایو سافر به واحده منهن چې صبر وکي دی وی سره بدوي کی ولا بل وردا می بیان کړي ولا يحتسب عليه او حساب بنه کیږي نه به حسابي کې بده خاون باندې به تلکل مدده دغه موده د کوم سره تیر کړلا دا حساب شولا دا پکې نه چلیږي وان رضيت احدى الزوجات بترك قسمها لک برو غریږي دغه قدرت مولا څلور مسلې بیان کړې دي وب کې صاحب د هدايه منس کې بیان کړي او سخیره کې وبله بیانې کی وی زنانه ویل چې د خپل قسم چره کنه د شپې دا کوم حصہ ده نظب لنګي د ورکو مجایز ده مثلا درې خزي دي یو افته وی سره تیرې وی بکی ویل زما د افته چره د نظب لنګي لور کوم بس به باغی صدواب تی تیری دی بل سر به وی دی وی سر به وم نه تیری په خبره پوه شولې دا جایز دی ځکه حق یې کده صبرداري کیږي کولې شي البته سټی وی چې وبس سره شو چې ما سبا شپه تیری هغه بس ختمولې شي قصه هغه وجه بیان وکړه اورا وین رضیت احد الزوجات کشری بدی زنانو کې دی خزو کې یو راضی شولا بهتر کې قسمها چخپل ا د شپې تیرېدلو هي صبري دي صاحبتها تخبل بني تجازه جائز ده دلیل اشتریاو کنه حضرت سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین نبی رسول الله دې طلاق ور کړو ښا پدې پوېږي منګه حسامي کې ویلو کنه قصه مې یادې او هغه الفاظ کنایو سره ور کړو هغه الفاظ کنایي هغه لفظ کنایو چې باغی طلاق رجی واقع کیږي ایت دي یاد مو کنه کنایي الفاظ ظرف طلاقي باین واقع کیږي خدا غ الفاظ درې داسې الفاظ چې هغه کنایي دي خو به هم طلاق رجی واقع کیږي مال کني چې به د سره کو تاسو خبره پیږي کنه بهرحال وجه تر جوړه شوی و هغه بدر کې کم کسان شهید قتل شوی د کفارو نو د دې سره شدار پکې و دي په مرسیه ویل نبی له سلام اورد له غوسه شو ده چې الله په دشمنانو باندې تخبای دا و په قتل نبی و ته دغه شان طلاق ورکو به څو خپل نبی له سلام بتلو او لمن نیونی ولود الله رسوله اس خواهش مې نشته د خزي چې د خاون نه کم خواهش من جما کې مې خواهش نشته خو واړم چې قیامت پر استاب به بینو کې مې حشر وشي لازم ما ته وبسیو که باقی ما د نمبر مسله د عائشه ته سپارم نبی له سلام ته رجوع وکړه معلومه شو کې نه لفظ رجوع به کې بهم صحیح شوره لکه نه الفاظو کې بعضی دا سری چای کې طلاق رجوع کې مې رجوع به کې کولې شي اور سره دام ثابت شول چې سه اشیر زنه ته میراو شول واستګ ده وورا لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها چې وسالت رسول الله نبی علیہ السلام نے سوال وکړو ان يراجعها چې هغه دې ته رجوع کی وتجعل او دا وګرځي یوم نوبتها ادخل نمبر ورځ لعائشه رضی الله عنها د پاره دا مسله هو شو لګنه به مې درته بل مسله ویلي وکاو بس بدی کې رجوع کيم کولې شي ولا هدي له به جایز ده د خزیله چې نمبر خپل پری خیره بلی تا انتر چې رجوع کی به ذالک په دې قسم کې ما تخپل شپه واپس راکا وجه سره مولي وجه صاحب د هدايه او قاعده ته اشاره کړې لانها اسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط برغوريجي کله چې یو حق لا ثابت نه او څوک یې ساقط کینو نه ساقطيږي پته لګي دې تعبیر به پوي شي وی کنه به وره کله چې یو حق لا ثابت نه او څوک یې ساقطي نو ساقطيږي نه لکه یو سړی
پلار لا ژوندی دی او دا وایي چې بس پلار میراث کې زه حصه نه علمه نه چې پلار ژوندی دی میراث کې حصه جوړه شوې ده نه ده جوړه شوې نو که دا یې ساقطوي نو نه ساقطېږي یاد یې ساتئ ښه دا قاعده ده نه هېره نه شي یو شی ثابت نه وي ساقط به څه کېده موږ پرون هدایي بیو کې ویلي وو اقاله کې هم دا مسله ویلې وه دې سړي باندې ما کتاب خرڅ کړی په 1000 روپۍ واپس ورته وایم چې مال یې راکړه خو په 1200 د باندې ما کتاب خرڅ کړی په څو باندې په 1000 دا ما ته وایي چې کتاب واپس در کوم او خپلې 1000 روپۍ مې راکړه زه وایم نه ما ورته وویل ما چې 1000 روپۍ به خپلې درکړم کتاب مې راکړه اقاله را سره وکړه دا وایي نه جي 1200 به راکړې کتاب اوس په 1000 نه 1200 روپۍ به واپس راکړې نو دې کې حکم دار چې بس کتاب مې ته واخیستو ما باندې 1200 نه لازمېږي څو لازمېږي صرف 1000 ویږي که نه وجه څه ده یو شی ثابت نه 200 روپۍ په اوله بیې کې وي نه چې وي نه دا صورت برابر ونه لګېدل بیا ووایي د باندې ما کتاب خرڅ کړی دی په 100 روپۍ په 1000 ما ورته ویل دا راته وایي چې دا کتاب دې خپل درواله 1000 روپۍ مې راکړه زه ورته وایم 1000 نه 800 به درکوم دا صورت هم دی دې کې حکم دار چې کتاب مې ته واپس واخیستو واپس په 100 روپۍ ورکوم 1000 دا نشم کولی چې څو ورکوم 800 وای شوی به او په بل صورت کې 1200 روپۍ نه دي لازمي چې ورکوم او وجه ولم دقه ذکر کړی دا چې یو شی تاغه ساقطول شي چې ثابت خو وی کنه څه وی یو شی ثابت نه ساقط به څه کی نمخ کې مسله کې وایا هم التم لګي دغه 200 روپۍ ثابت نه وی ولا به کی نو هغه ثابت نه وي ثابتول هم نشي د دویم صورت کې ساقطول هم نشي مرحله مشهوره قاعده ده چې یو شی نه ثابت ساقطول نشي لہذا چې دوباره وایي چې زه خپل نمبر غواړم نو غوښتلی شي که ته اعتراض وکړې د خپل نمبر ساقط کړی و یار دا کمې ورځې چې راتلونکې وي دا راغلی وي نه وي راغلی نو حق راغلی نه و چې راغلی نه و ثابت نه و چې ثابت نه و ساقطول یې ټیک نه و نو اوس یې څه کوه بس یې کولی شي لأن دا ښځه چې وا اسقطت حقا دی یو حق خپل ساقط کړی داسې حق لم یجب بعد تر اوسه ثابت نه و نو فلا یسقط ساقطېږي هم نه وایي ورسېدلی وي